بسم الله الرحمن الرحیم. جمعی ورزده مربوطه ده مولا امام زمان علیه الصلاة والسلام سره پروردگار عالم مونه مولا خوشحال و رضی و گرزوالی که خداوند متعال چهارده معصوم علیه الصلاة والسلام د قیامت ورځې د مولا مخکې شرمنده مه کړه، لیکن د قرآن مجید یوه مشهوره آیه مې تاسو خدمت کې عرض کړله. پروردگار عالم د فرمایش کوي ولقد صدقكم الله وعده. خداوند متعال چې تاسو سره کومه وعده کړې وه هغه وعده خداوند متعال پوره کړله. دغه آیه کله چې جنگ احد جنگ شروع شولو هغه ټیم کې دغه آیه پروردگار عالم طرف نه د رسول په خولې بعضو اصحابو ته ورسېدله. جنگ احد کې یقینا علماو نه تاسو اورېدلی دي بعض شیونه چې جنگ احد کې وو هغه دې طریقې سره وو چې یو پروګرام جوړ شولو اور هغه پروګرام په تحت تقسیم کار وشولو. توجه مده یونه تقسیم کار مقصد دا و چې به عنوان مثال تاسو یو گروه تاسو ډیوټي دا دی چې تاسو زخمیان وچات کوئ، تاسو یو گروه تاسو ډیوټي دا دی چې به عنوان مثال تاسو دشمن سره مقابله وکوئ، اور تاسو یو گروه تاسو ډیوټي دا دی چې مثلا بیک سایډ کې چې کوم دشمن طرف نه خطره ده هغه خطرې نه بچولو دپاره پکار دا دی چې تاسو د مورچې کې د وټکۍ کې د غره کې کوم شی چې ته خپل زبان کې ورته یایې هغې طریقې سره پکار دا دی چې تاسو کینوئ اور خپل ډیوټي خپل انداز کې پکار دا دی چې انجام کوئ. د جنگ احد مختصر غونته یو تعارف و چې ما تاسو خدمت کې عرض کړلو. اگر چې علما مقررین اور بعض مثلا جوشیل حضرات هغه دې طرف ته زیاته توجه ورکوي چې مثلا څه طریقې سره وشو، زه هغه طرف ته نه ځم، صرف خپل علاقې حوالې سره رڅم دغه شی پیډ کوم تاسو خدمت کې. لہذا هغه جنگ وشولو اور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خداوند متعال طرف نه خلکو ته دا وعده هم ورکړې وه چې انشاءالله د جنگ کې به تاسو کامیاب وئ، د جهاد کې به تاسو کامیاب وئ، انشاءالله دشمن تاسو باندې غلبه نشي حاصلولی. لہذا کله جنگ نتیجه راغله مسلمانانو ته ډېر سخت شکست میلاو شو، ډېر کسان شهیدان شول. او دین هم تاسو خبر یو چې حضرت حمزه بزرګوار جگر مبارک هند باندې خدای لعنت وکړه چې عادي حد کې چې د هغه بزرګوار جگر یې روبسلو اور خلکو په مخ هغه جگر هغه خولې ته واچولو. لہذا ډېر کسان داسې راجمع شول چې پیغمبر نه یوه ګیله وکړله. هغه ګیله یې دې طریقې سره وکړه یا رسول الله تا خو موږ ته دا ویلي وو چې د جنګ کې به موږ کامیاب وو. توجه مو دی یا نه؟ د جنګ کې به موږ ته فتح میلویږي، خو یا رسول الله مسئله څه وه چې دشمن غالب شولو اور موږ مغلوب شولو. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هغه اصحابو ته چې هغوی دا شکایت وکړلو هغو اصحابو ته یې دې شکایت مکان نه ورکړله، ورته یوه جمله یې وکړه. جمله دا وه چې نه خداوند متعال چې کومه وعده کړې وه خداوند متعال خپل وعده باندې قایم و، تاسو ته فتح ملویده، خو مسئله یې تاسو خپله وه. تاسو خپل کوم کردار و رفتار و هغه مو صحیح اپناو نه کړل، کومه ذمه داري مو وه هغه مو صحیح اپناو نه کړله. لہذا تاسو ته چه شولو؟ سختترین شکست میلاو شولو. اور بیا اندیشی کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم درې علتونه هغوی ته ښیي چې هغه درې علتونه باعث جوړ شول چې هغه وجې نه تاسو جنګ احد کې شکست وخوړلو. زه کوشش کوم چې انشاءالله صرف هغو درو علتونو طرف ته اشاره وکم او تاسو زحمت ختم کم.
اور بیا اندی حواله سره عام د جنگ احد او بیا د مو کوم خپل حالات دي یا غوي طرف ته ان شاء الله اشاره وکړو درې شونه چې قرآن هم ذکر کړی دی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هغه د احد ولا بعض اصحاب ته ذکر کړ یو شای هغه نه چې کومو فشلتم او دویم شای چې کومو تنازعتم او دریم شای چې پیغمبر اکرم هغه ته ذکر کړو هغه اسیتم یعنی څه مقصد فشلتم اسیتم وتنازعتم دا درې جملې دي کچېره ای وحود ولا رزلټ سترګې وغړوي اور ماغه درې شنه راوخلې نن د پړچینار جوانانو ته د پړچینار سپینګیرو ته پړچینار ذمہدارو ته پړچینار حالاتو ته هغه درې شنه راوچات کې دقیقاً ما چې کوم خپل هغه مطالعه وکړه وملیدلو هغه درو شنو واجنه څه آلته شکست ملو شوی ماغه درې شنه دي څه هغه واجنه دالته موته هم بار بار شکست ملو شوی ځکه سره سم ښه سوچ وکړه هغه ځای کې ذکر مو وکړلو پیغمبر اکرم څو شیونه تقسیم کړل یو شی دا و چې مثلا به عنوان مثال اسکار هغه پروردگار عالم خپل حفظ امان کې محفوظ بساتلی کا اسکار هغه ایتو ډیوټي دا ده چې دشمن مقابله ته ودرېږه ته راوچات شه دشمن سره مقابله وکړه څوک واغځي کې علی ابن ابي طالب علیه السلام و حضرت حمزه بزرګوار و یو سره بعض اصحاب نورا څه لیډرشپ دغه دوه شخصیاتو سره و پیغمبر اکرم تقسیم کار وکړلو یا علی او یا حمزه تاسو د دشمن مقابله کې ودرېږئ اور بعض کسان و چې حتی هغوی کې بعض زنانه هم موجودې وي یا هغوی ډیپټي دا شوله چې که جنګ کې څوک زخمیان شول تاسو د هغوی مداوا وکړئ اور بعض کسان داسې وو چې حتی هغوی کې بزرګان هم ورکي وو هغوی کې سپینګیري هم ورکي وو هغوی کې تجربه کار هم ورکي وو هغوی ته ډیپټي دا ورکړه چې تاسو وچات شئ د بیک سایډ کې چې کومه وټکی دی بیک سایډ کې کوم غار دی بیک سایډ کې کوم وط دی زه به خپلې پښتو کې وایم تاسو دې باندې کېږئ چې کله مثلا دغه کسان علی و حمزه و د دې ملګري دوی حمله شروع کړله کم از کم تاسو متوجه وئ چې بیک سایډ نه مو باندې حمله ونه شي توجه مو دی یا نه بس سخت نه دی انشاءالله کوشش کوم چې ډېر نرمې طریقې سره تاسو خدمت ته ورسیږي بیک سایډ نه پکار دی تاسو خپله مرچا چیک کوئ محفوظه کوئ دې دپاره چې څټ نه دشمن تا باندې حمله ونه کړي لہذا هغه تقسیم کار کوم وشولو یک تقسیم کار مسئله چه جوړه شوله بعض افرادو مثلا علی ابن ابي طالب علیه السلام مثلا حمزه بزرګوار یا هغوی سره کوم ملګري وو بهترینې طریقې سره هغوی د دشمن مقابله وکړله اما بیک سایډ کې چې د چا ډیپټي دا وه چې هغه کینی کفار هغه طرف نه رونه شي وټکۍ نه مرچۍ نه څه ورته یې هغوی سترګې غړولې چې علي فاتح حاصله کړله حمزه فاتح حاصله کړله مال غنیمت پاتې شولو توره پاتې شوله نیزې پاتې شولې آسیان پاتې شول دا به ټولو ته ورسیږي مو ته به ونه رسیږي خپله ذمهداري پرېښله مرچای پرېښله راغلل ایزي لوټ پسې توجه مو وکړئ نه لہذا ایزي لوټ ته چې کله هغه راتاو شول راغلل دا مشغول شول دي کې څه غنایم هغه مثلا مال غنیمت هغه چیکي راوچات کي خپلو ځانو ته لہذا دشمن د هغو چې کوم تقسیم کار شوی و د هغوی غیر ذمهدارانه فعل وجې نه باعث شو چې دشمن بیک سایډ نه راغلل اور مسلمانانو ته بدترین شکست ملو شولو اور راغلل هغه کار یې وکړلو چې حتی حمزه بزرګوار هم شهید شولو حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته زخمونه ملو شول حتی یو قول په مطابق چې مولا علی علیه السلام ته 70 زخمونه ملو شول توجه مو دی یا نه خب علت چه و علت صرف اور صرف دا نه و چې مسئله د دشمن و مسئله د کفار و مسئله دا و چې هغوی ډېر زړور و نه اصل علت دا و چې پیغمبر اکرم خیام زه انشاءالله هغه باندې راځم تفصیل سره ذکر هم کوم اصل علت
اخپل کوم فوج و اخپل کوم جهادګر و اخپل کوم مجاهدین و د هغوی خیانت د هغوی طمع د هغوی لالچ باعث جوړ شولو چې حمزه شهادت ته ورسېدل. توجه وکړئ نه. لہذا موږ تاریخ کسو موږ تفسیر کسو موږ نور شونه کسو صرف پړووي اور بیا یې خپل علاقې باندې لاګو نه کوو. داسې تفسیر داسې تاریخ داسې مثلا کیسو داسې جنګونو موږ ته هېڅ پیدا هم نشته دی. مغه جنگ احد چې هغه کې مسلمانانو شکست وخوړلو لږ سترګې وغړوو. موت هم د بل طرف ته روشونه څه سترګې وغړوو. پیغمبر تقسیم کار وکړلو هغه تقسیم کار باندې عمل نه وشولو مسلمانانو شکست وخوړلو. نن دغه ځای کې هم مسئله چی دی؟ نن سرزمین مظلوم تشیع کې هم مسئله چی دی؟ نن هم ایمو ته مشکل څه دی؟ ایمو ته اولین مشکل هغه دا دی چې تقسیم کار نشته دی. لہذا ډېر کسان زه یوه جمله کوم بیا رسم خب میډیا باندې سترګې وغړوئ. مثلا به عنوان مثال هر یو جوان دی چې بس موږ به ټول عمر جنازې وچتوو. هر یو ذمه دار دی چې موږ به ټول عمر جنازې وچتوو. هر یو کس دی چې پلانکی شهید شو لاړو. دا ټیک دی خو لږ ته خپلې ذمه دارۍ طرف ته هم سوچ وکړه. لږ خپل کردار ته هم سوچ وکړه چې تا څه ذمه داري دی تا څه سوچ دی تا څه فکر دی. لہذا راشه لږ ورته مغه وحود والا مسئله راواخله. هغه وحود والا مسئلې کې پیغمبر اکرم څه وایي؟ فشلتم. اولین شی دا دی چې تاسو شال شوئ تاسو خپلې وظیفې باندې عمل نه وکړلو. تنازعتم خپل منځ کې ما نزاع وکړله خپل منځ کې ما اختلاف راوستلو یوه بل خیال ما نه وساتلو. وعصیتم اور ګناه مو وکړله. ګناه مو چی وکړله؟ ګناه مو دا وکړله چې پیغمبر درته وایي چې دلته کښېنه اور تا پیغمبر حکم نه ومنلو هغه ځای د پرېښکړلو. لہذا دغه درې شیونه باعث جوړ شول چې هغه واجې نه مسلمانانو شکست وخوړلو. نن مسئله چی دی؟ مشکل چی دی؟ چې زه به عنوان مثال پېښور کې شکست خورم زه به عنوان مثال هنګو کې شکست خورم زه به عنوان مثال چرخیلو کې شکست خورم. شاید اولین مسئله دا وي چې چونکې ایمو ته منځه تقسیم کار نشته دی. توجه وکړئ نه. تقسیم کار نشته دی. ما خپل جوان ته کار نه دی ورکړی. ما خپل ذمه دار ته کار نه دی ورکړی. ما خپل سپینګیري ته کار نه دی ورکړی. که چیرې صرف دې باندې وي چې بس وچات شو پلانکی مرچي ته لوټ شو پلانکی مرچي ته لوټ شو مطمئن اوسئ وحود غونته به شکست سره روبرو کېږي. لہذا هغه درې شونه راواخله هغه وبسه. دا صرف احد دپاره نه و بلکې پیغمبر اکرم دا موته دپاره هم ذکر کړي دي. دای آینده نسلونو دپاره هم ذکر کړي دي. دای ایران دپاره ذکر کړي دي. دای حزب الله دپاره ذکر کړي دي. دای انصار الله دپاره ذکر کړي دي.